बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी जमियत तलबा जामिया ज़रिया पेशावर के ज़ेर तमाम डिजिटल फेस्ट का ये इवेंट मुनक़्क़िद किया गया था और इसका बुनियादी पर्पज़ ये था कि इस यूनिवर्सिटी के टैलेंटेड स्टूडेंट्स जो आईटी से रेलिवेंट है उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए, उनकी सलाहियतों को निखारा जाए, उनकी पोटेंशियल की हौसला अफजाई की जाए और एकेडेमिया और कॉरपोरेट के दरमियान एक ब्रिजिंग का किरदार अदा किया जाए ताकि हमारे जो आईटी से रेलिवेंट स्टूडेंट्स हैं वो मुस्तकबिल के अंदर जिस कॉरपोरेट के अंदर जाकर अपनी जॉब्स हासिल करेंगे या इंटर्नशिप्स करेंगे उनको आपस में एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा करते हुए उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन को कायम किया जाए। ټول نه مخکې خو د دې مونږ ډېره شکریا ادا کول غواړو چې دا دونه ښکلې شانتې ایونټ مونږ لپاره ارګنایز کړو. دې کې چې دی نو تاسو کتلی شئ چې دلته مختلف سیشنز کېږي، ډیجیټل سیشنز دي، هغې کې مونږ سره اے آی سایبر سیکیورټي ډفرنٹ ټیکنالوجیز باندې سیشنز وشو. ډېر سټوډنټس لپاره هغې ته ګایډ لاین پرووایډ کړو چې هغې مخکې څه وکړي او هغې نه علاوه تاسو وګورئ بک فیرز دي، مطلب بک سټالز ډېر لګېدلي دي، فوډ سټالز هم لګېدلي. خو نن سبا داسې سټوډنټس چې هغې زیات بکس طرف ته نه راځي، نو دې بک سټالز هم ډېره پای کړي چې سټوډنټس راشي او بکس هم وګوري چې هغوی په بکس کې څه دي. تاسو وګورئ نن سبا سټوډنټ زیات تر موبایل طرف ته دي، سوشل میډیا باندې دي، نو هغه بک او د سټوډنټ هغه انټریکشن بالکل ختم شوی دی. په یونیورسټي لایف کې نو دا ټول داسې نو په دې وجه باندې دا ارګنایز کړی دی لپاره دی چې د بکس وغیره وګوري لږ شانتې هغې سره خپل دغه جوړ کړي او مخکې خپل ګایډ لاین واخلي چې د مخکې لکه ډیجیټل ټیکنالوجي کې مخکې څنګه کولی شي. ټولو نه اول خو زه د اسلامیه جمعیت طلبه څومره ملګري چې دي، څومره تنظیم چې دی، د هغو شکریا ادا کوم چې دومره په کم وخت کې لکه دا دومره یوه غټه میله راجوړه کړه پېښور ډیجیټل فیسټ په نوم باندې او هغې کې مختلف سټال لګېدلي دي، بیا هغې کې فوډ سټال دي، مختلف کنسلټنټ راغلي دي، هغې کې زموږ سره بک سټالز دي. صحیح ده، نو دلته کې زموږ سره مختلف بکونه دي، پښتو دي، انګلیش دي، اردو دي، نورې ژبو کې دي، فارسي ده، نو هغه دلته کې د مطلب یو سټیشنرۍ نه دلته په ښه ریټ دلته کې سټوډنټ ته پکې ښه باقاعده رعایت میلاویږي، په ښه ریټ موږ ته میلاویږي. دې کې موږ فارونه هم بکونه اخیستي وو، سمرګرو موږ ته ګفټ کړي هم وو، موږ د هغو پکې هم شکریا ادا کوو. یو ستاسو هم ډېره شکریا ادا کوو چې تاسو دلته راغلئ. او د دې په باره کې خو به زه دا ووایم چې لکه نن سبا د سوشل میډیا دور دی او هر سړی چې دی، هر سټوډنټ چې دی، هغه د بک نه لکه لرې ځي. سوشل میډیا یوز ډېر سیوا شوی دی خو زموږ په معاشره کې د بک سره کومه مینه چې ده هغه بالکل نشته، بل د پښتو سره خو بالکل لکه مینه نشته. بس یو کس اوس زه راولم دلته کې ولله زه د پښتو کتاب راولم بالکل ولا پښتو نه ورشي. د هغې اصل وجه دا ده چې موږ ته لکه په سکولونو کې پښتو سبجیکټ چې دی هغه موږ ته نه ویلی کېږي، بالکل موږ ته نه په پرایویټ کې ویلی کېږي، مخکې به په سرکاري ګورنمنټ سکولونو کې ویلی کېدو، په هغې کې هم اوس نه ویلی کېږي. نو لکه دغه هیله موږ د خپل ګورنمنټ ته هم لرو او دا ورته یو ریکویسټ کوو د خپل طرفه د سټوډنټ د طرفه چې لکه دغه د پښتو دا کتاب چې دی دا په دې سکولونو کې، په یونیورسټیانو کې، په کالجونو کې دا لکه مختص کي او رای ولري.